او تاسو کوم دي د دې مشر ولاړ قاری صاحب مولوی صاحب تاسو یو جهان مننه تاسو را لې او تاسو زمونږ د وجې چون کې تکلیف کې شوي معذرت کوم. الحمد لله جل وعلا والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وامينه على وحي السماء. اما بعد بس عزتمند مسلمانانو څنګه چې تاسو ته معلومه و چې دا کوم ویډیوګانې شوې دي دا کوم افواه خور شوې ده دا رس په سازش باندې یا د چا د پیسو لالچ یا د بل څه یا د بل څه هر څه خبره چې و راغلی و الکانو دماغ یې کار نه دی کړی هغه کې د مشران ټول یو ځای شوي و ټول د اغي فیملی ټول خاندان الحمدلله ټول مفتی صاحب رضوانګل صاحب هغه خپل عالم دین دی مفتی دی میډیا والا ته خاص کار دا ورکران چې د سوشل میډیا والا دي چې کوم خبرو لا دا اوا ورکیا د دې ز گزارش دي ته کوم درخواست کوم جزانه چې خلکو سره د خلکو مابین کې دا تربګنې او د دشمنی م جوړوي د خپل پیج لپاره د خپل مشهورتیا لپاره د خپل پیسو لپاره نور خلک مسلمانان یو بلکې مجنګوي دغه د زما د خواست او پیغام دی چې دا کم ورکران دي سوشل میډیا ورواره څومره کسان دي او د میک او د کیمرې استعمالي نو دیتا خصوصي دا پیغام دی چې د بل مسلمان خیرخواه جوړ شي او بدخواه م جوړيږي او دشمن م جوړيږي زده قدم پیغام. جزاک الله الله دې خوشاله ک الله دې باد ساته عزتمند دا خبرونه زرا ټولو مخ صرف یو دوه خبرې کومه څنګه چې تاسو ته مولوی صاحب هم خبر وکړه زموږ والد صاحب محترم چیرې کتاب متګلی راغلی چون کې دوی کنه هغه ویډیو کې دوی دي دا زموږ غونډې رو د مفتی صاحب زوی دی چون کې د پته وا قسم د تخرمه پرب دې قسم مونږ له خدا سي تربيت راکړه دي چون کې زه خورم به چاته ځان نه خپل ځان صفائی کوم او نه چاته خپو تکینم کچته ما ته والد صاحب ویلو چر دا سړی په ګیله باندې راغلی دی نو پرب مې د قسم چې د دې اجي سي پخپو کې بزل وړې دلم دا ورته خبره کوم مونږ الحمدلله والد صاحب دا تربيت راکړه ټیک شو کنه نو تاسو کوشش کوئ چې دا اوس د واده لګتي کنه کوشش کوي وینه ګرمه ده دا وینه ولا لګه یخه کې او کوشش وکړي چې تربيت ولا خبر کې. جزاک الله تاسو مننه خوشاله اوسئ آباد اوسئ. تراتم کې پروګرام پر مال او سما کې مرمن اجازه راکې پډیل رب کریم مسپارم.